چاوی په بار ربیع الاول چې جلوس کوي د دې شرعي حیثیت څه دی؟ هیڅ نه دی، دا ثواب نه دی، هسې رسمي خبرې دي، نه د شریعت حکم دی، نه د هغه سره عقیدت دی، نه پې ثواب شته. ځان ستړی کوي، درود شریف په هغه ووایه، د هغه په سنتو عملو کې جلوس شي نه، جلوس په شریعت کې څه عبادت نه د شیعګانو جلوس دی، د شیعګانو په مقابل کې دوی جوړ کړی، نه هغه جلوس څه شی دی، نه دا جلوس څه شی دی، دا د حمقلو خلقو رسمي خبرې. ما ورته وایي چې کوم قوم نه د دین حقیقت رک شي، نه هغوی په دې رسمیاتو خپل دین محفوظ ساتي چې شریعت کې د هغوی څه ثبوت نه، نو دا هېڅ شی نه دی. څوک پکې د ټانګو جلوس کوي، څوک پکې د اوښانو کوي، څوک پکې د رکشو کوي. هلکه مونځ هم کړی دی، مونځ هم خو نه دی کړی، خو جلوس هم وکړي. شکل هم څنګه دی؟ شکل هم د دې ښکلي پیغمبر دی نه، جند هم د هغه دی نه، فراس کاک هم د هغه دی نه. دا خلک د قبایلو پر وایي، یو قبایل پته نه وي چې د کوم ځای یو سړي ته چاوي وي روجي نیسي، دا ویره روجه خو نشم نی ګرانه، وی تراویح کې وی تراویح خو نشم کولی، خوب راځي، وی پېشمنۍ کې وی آخر کافر خو نه یم چې پېشمنۍ هم نه کړو. پېشمنۍ خو لا بیا هم سنت دی، جلوس هېڅ نه دی. دې مسلمان ته ووایه تا د حضور پاک د جون نقشه په جون کې راوستې ده نه، واده دې د هغه په طرز دی نه، غم دې د هغه په طرز دی نه، خوراک دې د هغه په طرز دی نه، مونځ دې د هغه په طرز دی نه، دعوت او جهاد دې د هغه په شان دی نه. دا خو نشم کولی، خو جلوس به نو دا فضول خبرې دي.